السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. متصب محترم خیر سیتم خلل یو مسله ده چې مسله دا ده چې یو زنانه ده چې د هغې خاوند چې دی نو دا معذور دی او د هغې عذر په بنا باندې د بیمارۍ د وجې نه د هغوی اولاد نه کېږي او د هغې د وجې نه اوس دا ښځه وایي چې زما 4-5 کاله ورسره تېر شول خو اولاد یې نه کېږي بلکې د وخت نه بیمار دی. اوس زه وایي د دې خاوند نه طلاق اخلم نو په دې صورت کې د طلاق خو به ترې واخلي خو د مهر به د دې څه صورت حالې دي دې مسله باندې لږ وضاحت راته وکړي او که طلاق اخلي نو په کومه طریقه باندې جایز دی چې په ښه طریقه واخیستلی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله. د ښځې او د خاوند په منځ